سلامونه احترامات ګرانو کتونکو الف خان شیرپوی یم کیمرمین را سره یاسر خان دی د الیکشن په کمپین په سلسله کې ځای په ځای ګرځو نیستې ته رالو نیستې ته چې کله رالو نو دا نیستې کې تولاندې یو سیمه ده او هلته کې نبي امین صاحب چې زموږ یو ورور دی او د 2010 سیلاب نه تعلق مې مخکې خو 2010 سیلاب کې هغه ماته ایوارډ راکړو هغه ټیپ کې بیا د هغې نه پس راته الخدمت فاونډیشن راکړو نو هغه هم پکې دلته کې ولیده ځای ته رالو دا ځای ورته وقف کړی دی نو دا د جومات دپاره دلته کې دی کې د جمعې مونځ کېږي خو دا ځای اوس وړوکی و نو د هغې دپاره یې اوس نور ځای ورکړه نو لاول خو کوشش دی چې زه تحریک لبیک مشرانو ته ووایم ډاکټر محمد شفیق صاحب ته امیني صاحب ته ووایم چې دا جومات چې کوم دی نو دا پوري جوړ کړي انشاءالله دا به ورته زه وررسوم او د دې نه علاوه چې کوم کتونکي ګوري نو دا د آخرت دپاره د ګټې یو ځای چې اخرت کې ځان له کور جوړی نو دا ورته موږ یو موقع خو هم ورکوو ګرانو کتونکو زموږ به کمپین روان وي خو چې چېرته ستاسو داسې څه مسلې وي نو بلکل را سره هغه شریکولی شئ چې خلکو ته یې ښایو او د ډېرو مسلو نه موږ خبر یو دې سره سره ګرانو کتونکو خو زه تاسو ته وګورم نو د دوی دا لار چې کومه ده نو دا لار یې کچه ده دا مین روډ ته وتلې ده نوخار روډ ته مین روډ ته وتلې ده هغه ټالي را روانه ده دا چې کوم دی نو د دې اړخ نه چې وګورئ نو دا مین روډ دی او دا بالکل چې کوم دی نو دې خلکو ته ډېر زیات تکلیف په باران کې دوی مړی یا د دوی چې کوم دی نو مریض چې هغه دوی هسپتال ته رسوي نو هغه دې لارې ځای له رسولي بیا دا لار چې کومه دا ګاډی چې ولاړ دی نو په دې چې لار چې ښه ډېر کورونه دي ښه ډېر کورونه دي خو هغه بالکل کچه ده نو د دې لارې خو انشاءالله دا ورسره واده ده خو کامیابي خدای راکړله نو لومبي به د دې روړو کار کوو چې دا په دې جدید دور کې خو دوی چې کوم دی نو د دې سهولیاتو نه د بنیادي سهولیاتو نه محرومه دي دا وګورئ چې دا سبیل دی دا تاسو ګورئ نو دا جومات او دې جومات ته به دننه ورځو او تاسو ته ښایو نو دا به بیا روانو او دا به سراسري چې کوم دی نو کمره شي نو دا ډېر غټ ځای ورته اوس ورکړی شو خو دا مخکې جوړ شو او دا هم دوی وقف کړو نبي امین صاحب ته دا وګورئ چې په دې وخت کې دا د لرګو جوړ دی نو دلته ښه کافي خلک راځي خو دې ته اوس دا کوم کنسټرکشن بنیاد چې کوم دی نو هغه واچولی شو مزید دا خلک هغه شانتې شتمن نه دي کروندګر خلک دي زمیندارانو ته خو تاسو ته پته ده چې نن سبا دوی غنم جوار وکري نو ښه خواري پې وکړي خو چې کله مارکیټ ته شي نو بیا د دوی سره چې کوم دی نو منډی والا هم زیاتې کوي نو دې جومات له راغلي یو او دې جومات حوالې سره به نبي امین صاحب سره یو څو خبرې اترې کوي هغه نمبر به هم پکې ووایي څوک د سره داسې وي لاول خو انشاءالله دا واده ده چې دا جومات به تحریک لبیک ډاکټر محمد شفیق صاحب جوړوي انشاءالله بیا خو هم هر سړي ته خدای پاک وس ورکړی وي او دا د آخرت دپاره یو توحه ده دې کې چې څوک هم کوي نو نبي امین صاحب د دې ملګرو سره رابطه کولی شي څه به وایي بسم الله الرحمن الرحیم الف خان ستاسو ډېره مننه چې تاسو رالی او دا هو داسې یوه علاقه ده چې دې ته صرف نه صرف 15 کاله پس چې اوټونه ورځې راشي نو خلک راځي دا الف خانه دا لار چې دا تقریبا 1 کیلومتر خوشه ده دا کچه ده په دې سیمه باندې کم از کم دلته د 100 نه زیات کورونه دي او دلته چې بیمار شي یا داسې نور شي نو دا ډېر زیات شدید تکلیف او ډېر زیات په بد حال کې ځکه چې باران اوبه دې کې ولاړ دا خلک بیا په کورونو کې او دا هغه خلک دي چې د دې دا ټولې په دې ځای باندې په ځمکو باندې پراته دي او خپلې ځمکې د چا لږې دي او چا نه دي او یا د دې ډېر زرداد د خانانو ځمکې دا اجاره کړي دي او دا استعمالي خو چونکې د دې کورونو اوس ماشومان ډېر زیات ګڼ دي کتونکو تاسو دغه رور خبرې واورېدلې چې دغه رور چې کوم دی هغه د مخکې نه چې کوم دی نو د تحریک لبیک عاشق وخته او هغه وایي چې دا دیم عاشقانه د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم عاشقان دي خو دغه کنسټرکشن ځای ته بوځو انشاءالله دا واده ده دا په چې احسان نه کوو زما ښه پوره دا بروسه ده چې انشاءالله زه ډاکټر شفیق صاحب ته دا ځای په ګوته کړم نو انشاءالله چې کوم دی دغه دا جومات په دلته کې ښه ښکلې جوړیږي چونکې تحریک کارکنان دا غریبانان دي دوی چا نه غواړي نه تمه یو د الله نه کوي انسانانو نه کله هم تمه نه کوي او د میدان ته چې راوتلي نظام بدلی چهرې نه بدلی او د عوامو سوچ کوي څنګه چې د دوی لارې کوڅې خرابې دي نو دلته کې نبي امین صاحب سره به دلته هم لږې خبرې اترې کوو نبي امین صاحب لکه دغه
خپل نمبر هم دې خلکو ته ووایې او دا جومات څومره پورې ضروري دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نمبر خو دی 0314 76 46 045 0314 76 46 045. دا جومات خو دومره ضروري دی چې د دلته کې په دې کې 3 کیلومتره کې یا 2 کیلومتره کې جومات دی او ډېر زیات لرې دی او دا خلک چې دي نو د جمعې د جمع نه یا د عام جمع نه محرومه کېږي. نو دې له خو موږ د 15-14 کاله شو چې دا جومات موږ کچا د لرغو جوړ کړو. هغې کې مو یو استاد نیولو هغه به جمع کوله. اوس دې کې د جمعې جمع سټارټ شو، جمعې زیاتره خلک درته وي ځکه چې دا ډېر لرې لرې ځای نه دې ځای ته خلک راځي. نو دا ځای ورله موږ ورکړی دی او په خپله مو دا پیسې لږې لږې راغونډې کړې، دا کار مو روان کړی دی او د شتمنو خلکو نه ته اپیل کوو چې یاره موږ سره په دې جومات کې امداد وکړي او دا جومات چې د الله کور دی الله بیا په خپله جوړوي. خو چې کوم خلک شتمن وي او هغوی د دنیا دپاره هغوی نو مطلب دی چې دا جومات جوړ کړي نو خدای به خیرات هم ښه کړي او دنیا به هم ښه وي. ځکه دا د ډیر زرداد علاقه ده دا ټوله د ډیرې د خانانو ځمکې دي، دا اجاره دار خلک پې پراته دي او دوی مطلب دی چې په کورونو کې مونځ کېږي، چېرته په جومات کې د جمعې مونځ او چېرته په کور کې د دې ډېر لوی د جومات د جمعې ډېر لوی ثواب هم وي. نو بس په دې علاقه خو موږ سره ډېرو خلکو وعدې هم کړي دي ځکه چې مخکې دا جومات کله موږ فست جوړو نو په دې مولانا ګوهر شاه راغلی و او هغه د دې له 40,000 روپیو اعلان کړو خو لا تر اوسه پورې لا هېڅ کړی نه دی. دا که دې کې دا څه ویني دا لوډ سپیکر ګوري دا هر څه موږ په خپله دغه کړي دي. نو په خاص شکور خان په دې علاقه باندې پاتې شوي. تاسو د دې علاقې دا لارې وګورئ چې دا لارې څومره خرابې دي، بیمار شي یقین وکړه روډ ته په ډېر تکلیف کې بېوځي چې په باران کې ډېر زیات شدید تکلیف وي. نو حکومت وخت نه دا غوښتنه هم کوو چې یاره د دې لارو دې راله بندوبست وکړي ځکه چې زما په خیال په دې 12-14 کاله کې چې څونه امپیګان په دې پاتې شوي نو اوټله راغلي دي خو بیا دې خوا مخه نه ده راچولې. نه ده راغلی. ښه اوس زم دلته کمپین له راغلی وم ادام یو انشاءالله وعده ده چې شتمن خلک هم ځان له آخرت کې د ګټې دپاره تاسو سره تعاون کوي او دغه شان د تحریک لبیک چې کوم دی الریډي جوماتونه جوړوي نو دا جومات به هم انشاءالله جوړوي. خو دغه سوال کوم چې د ستا اوټ خو زما دی هغې خو بلکل دغه نشته جومات کې ولاړ یو خو کمپین به کې ماضي م تاسو کتلی دی. علم خانه دا خو ته په علاقه زموږ نه ده چې په زموږ په علاقه ولاړ وې نو بیا به تا خو بیا ډېر کتلي وو خو کرین دی هر ځای کې دی خیر په پی کې 64 باندې ته چې کومه په 65 باندې په 64 باندې ته ولاړې نو په 65 باندې به نشم درله کار کوم په 64 کې به درله هم کار کوم شکر الحمدلله هلته مې هم ښه تعلق شته دی خلک پېژنم او هر چا سره مې ناسته پاسته کړې ده. نو یو پیره چې مې درسره واده وکړه او مسلمان په ژبه دغه یو بل کې تا ته زما د اوس نه 2010 نه زما استاد هغه دی نو تا ته خو زما مخکې نه هم پته ده او مبارک شه درته لومبې ما ویلو د کاغذونو جمع کېدو زما په خیر چا به درته ویلي هم نه خوشحال یم در باندې او مخلص کس یې تا د علاقې سره د ضلعې سره بلکې کې پي کې سره په روژه کې کوم پیکج دغه کړی دی نو زما په خیال چې هغه به په دې دلته کې به یې غټ غټو امیګانو او امپیګانو هغه کار نه کړی. تاسو چې دلته څومره کارونه کړي که هغه د ټوبیلونو په دغه کې چې پمپونه مو جوړ کړي دي هغه هم زما یاد دي. بیا تاسو په سیلاب کې څومره خدمت کړي دي هغه هم زما یاد دي او دا هر کال د روژه کې چې کوم پیکج ورکوي نو دا خو ټیک ته تاسو ته بل امداد کوي د خپله جیب نه کوئ خو دا یو سوچ غواړي یو فکر غواړي او یو خواري غواړي همت غواړي. په روژه کې دا ډېر زیات ګران دی. په روژه کې یقین وکړه سړی د خپل کوره نشي پاڅېدی او تاسو چې کومې قربانۍ د شپې ورکړي د ورځې ورکړي نو د دې خلکو زما په نظر کې همدا وي انشاءالله او الله به انشاءالله چې داسې خلک کامیابوي نو دواګانې هم در سره دي او زموږ به در سره انشاءالله منډه د بیامین صاحب لکه تاسو ما ډېر د نږدې نه لیدلي دا دومره سامانونه تقسیم شو ودونه هم ښځینه کوله وکړله کورونه هم خلکو له جوړ کړل اربو روپۍ راللې تا ته پته ده چېرته هسپتال ته ځم یا چېرته کې ځمه نو الله ګواه که د جومات کې ولاړ یو آیا موږ سره هغه بینک بیلنس یا داسې څه وسایل شته؟ حلیف خانه ما ته خو دغه پته ده چې کور مې هم دې لیدلی دی چې کچه دی او بله خبره ده چې هغه هسپتال ته یې مریض اوس د هغې هم دې وس نه کېده هغه هم ما ته چې بیا ما یې مې نو ما ته خو ستا خپل داتي ښه دغه دی خو دا کم تا کې چې جذبات دي او ستا په زړه کې د خلکو کم یو درد دی نو دا چې انشاءالله برقراري لرې نه ده
چې دغه ځایونه ته به انشاءالله تا رسئ او د دې کونډو رونډو سره چې تاسو څه کړي دي، کوم امداد مو ورسره کړی دی، کوم دغه مو ورسره کړي دي، د هغوی په سر تاسو لاس ایښی دی، نو لرې نه ده د هغوی دواګانې به انشاءالله زر قبلیږي او دغه دواګانې به تاسو سره وي او انشاءالله دا خو ستاسو ړومبی ځل دی، یره به نه کوئ، د الله پاک نه مدد غواړئ، کامیابي به انشاءالله الله درکوي. صحیح. ګرانو کتونکو دا نبي امین صاحب چې کومه خبره وکړه زورور یو الله دی او بل دغه نه منو او بل دا ده چې په تحریک لبیک چې کوم دی دا تمه یو د الله نه کوي، پیسه یا دغه مراغات یا به صرف پیغام مې خلکو ته رسول دی چې ول افغان شیرپو هم د دنګل ته رادنګلي دي او الیکشن ته ولاړ دی او نښه یې کرین ده، نور به راته څوک انکار نه کوي، لیکن انکار به راته څوک کوي؟ اوټ به کرین له ورکوي دی پرې په دې کرین باندې دا ټاپو چې دا مونډان وباسو د دې خلکو چې د عوامو سره څوک دا زیاتې کوي چې دا تپوس دې وکړو. صحیح ده که نه؟ دا ګرانو کتونکو دا ګورئ دا اغرې څومره خلک یې کچه لارې، بجلي نشته، ټرانسفارمر نشته، جومات له ځای په خپله د کور نه زر زر روپۍ راټول کړي په هغې باندې ځان له دا جومات جوړ کړی دی. په دې جدید دور کې هم دوی د لرګو په جومات کې او دغه 15 کاله پس په بیا دا ورته را یادېږي. موږ په دلبر ریډیو باندې دوی ټلیفونونه کوي، بیا وایي چې الف خانه ته هم راغلی وې که نه، موږ سره دلته کې واده کړې وه، خو دا مې ورسره واده ده چې زمونږ کومه د تحریک منشور دی دا عمر رضی الله تعالی عنه منشور دی. بل چې کوم دی د پاکستان آئین دا د اسلام تحفظ د عدل او د انصاف قانون دی، خو عملداری پې نشته، دا به تحریک لبیک مخې ته راولي. اسلام پاکستان عوام نو انشاءالله خو مقرره ته ملو شوله، نو 400 کې به نظام بدلیږي، پښتونخوا کې به نظام بدلیږي، پاکستان کې به نظام بدلیږي، چهرې به نه بدلیږي چې دغه چهرې اخوا دیخوا او انشاءالله په ځان مې یقین دی صرف پیغام رسول دی. تاسو دا پیغام ورسوئ چې الف خان شیرپو د دنګل ته اوس را دنګلي دي، په سوشل ورک یې موکړه، په صحافت یې موکړه، په سوشل میډیا یې موکړه او اوس یې د پارلمنټ د لارې چې کوم دی نو د سره خدمت کول غواړي. ډېره مننه، خوشحاله